السلام علیکم سر تاسو دا چې تاسو باندې کومه حمله وشوله تاسو دې باره کې ډیر سوشل میډیا باندې خلک لګیا دي ګډې وډې پکې یي سر رښتیا او دروغ پکې مکس کوي نو تاسو باندې چې کومه واقعه وشوله تاسو دا عوام ته هغې باره کې څه ویل غواړئ؟ اصل کې بس یو څیز د الله طرف نه ولیکلی شي زما په دغه درد نصیب شوی دغه تکلیف باقي سوچ څنګه سازش ورته ښکاري الله دې زموږ مدد وکړي زموږ ادارونه ادارو ته انشاءالله دا التماس کوي حکومت سره موږ تعاون هم کوو او د تعاون طریقې کار موږ دا چې موږ ملزم په خپل لاسو کې نه دی اخیستی قانون هم په لاسو کې نه دی حکومت ته حواله کړی دی او موږ له تسلي بخش جواب راکړي جزا سزا د الله تعالی یو نظام دی څوک چې ښه کار کوي هغه انعام پکار دی څوک چې جرم کوي هغه سزا ورکول پکار دی چې معاشره کې د جرایمو روکتام وشي او که چا جرم کړي او هغه ته سزا میلوي شي نو بیا به لحاظ د جرمونو د روکتام دپاره زه دا وایم چې مجرم ته سزا میلوي شي چا ښه کار وکړي هغه ته جزا میلوي شي مننه تشکر پر سر د ډیر خلک چې دغه الګ تاسو په سر پیسې اخیستې وي دا رښتیا دي که دا لا موږ پته نشته مولانا صاحب ډیره مننه شکریہ الله مو خوشاله ساتي السلام علیکم